په غزوه احد کې د مسلمانانو نه لږ غونته اجتهادي غلطي وشوه، د هغې د وجې نه ډېر مسلمانان پکې شهیدان شو. نو یوه زنانه د مدینې منورې نه را روانه ده، ځکه خبر خور شوی نبی علیه السلام شهید شوی دی. شیطان پکې دا چغه والی و په غزوه احد کې کنه، نبی علیه السلام څه شو؟ شهید شو. یوه زنانه سر وهلې بر وهلې را روانه ده په منډه باندې، په لاره کې ورته چا وي پلار دې شهید شوی دی. وی انا لله و انا الیه راجعون. چې لږه مخکې راله چا ورته وی زوی دې شهید شوی، وی انا لله، خو نبی علیه السلام څنګه دی؟ بیا چې لږه مخکې راله چا ورته وی رور دې شهید شوی دی، وی انا لله، خو نبی علیه السلام څنګه دی؟ نو چې لږه مخکې راله چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی. نو چې دا خبره یې واورېده نو کېناسته په جړا شوه، یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بهر دی. ما خو پلار مې شهید شو، زوی مې شهید شو، رور مې شهید شو، دا غم مې به را سره خاوند اوچتی، دا غم به را سره څوک اوچتی؟ خاوند اوچتی. نو خاوند مې هم شهید شو، ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې په ښځه باندې هر څومره تکلیف راشي، هر څومره غم راشي، هر څومره مصیبت راشي، د هغې زړه ډاډه وي، وایي زه زما د سر سوری شته دی، هغه به را سره سات راکوي. داسې ده که داسې نه ده؟ د هغې ملا په خاوند باندې مضبوطوي. نو چې ورته په آخر کې وي خاوند دې شهید شو، نو په جړا شوه، وي دا غم خو د برداشت نه وزبار دی، خو نبي علیه السلام څنګه دی؟ نو چې نبي علیه السلام ته مخامخ شوه که نه، نو ډېره خوشحاله شوه. وی د الله پاکه پیغمبره قسم په الله چې ته مې ژوندی ولیدې ټول غمونه مې ختم شو، ټول غمونه مې ختم شو. ما ته خلک وی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی، ته چې مې ژوندی ولیدې زما ټول غمونه ختم شو، زما ټول څه شو؟ غمونه ختم شو. نو د پلار قربانی به ورکوما، د خپل ځان قربانی به ورکوما، د رور قربانی به ورکوم، د زوی قربانی به ورکوم، د خاندان او د نسب قربانی به ورکوم، خفه دي شي خو چې زما جانان خفه نشي. داسې به کو که نه؟ نبی علیه الصلاة والسلام به نه خفه کو. کامیابی په دې کې ده رسم رواج به ختموم، کو خلک خفه کېږي خفه دي شي، خو چې نبی علیه الصلاة والسلام خفه رانه نشي. د صحابه کرامو دغه زندگی به ځان ته رامخې ته کوئ، دغه ژوند به ځان ته رامخې ته کوئ. به هر حال بیان تفصیلو کې د درس باره کې پرچه دوي په دې بیا څه خبر وکړي تراکه تو مال نه بالا ټوله دغه خطا کوي. نه جناب تفصیلی بیان وکړي، مو په انتظار یو. مهرباني اوس کې بارے میں خخن بس ما ته وضاحت کوي کنه درس پدې کې کم دی. خا مړه دومره کیسه دی را لګلې چرته لیکلی شي. صحیح ده ټیک د سګ ده دلته ټیک صحیح ده. زه خپه شوم مړه، زمانه غو موضوع خطا شو، زه اوس به بیا د سر عالم چرته یو ځای نه تاسو اسې نه تنګیږئ. به هر حال ما خپل موضوع بیان را ختمه او اخر دعوانا مې وي. غرض مې دا چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره عشق او محبت دا به ټول مسلمانان کو. داسې ده که نه ده؟ یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ویره زما درې شیزونه ډېر زیات خوښ دي. فطري د انسان بعضې څیزونه خوښي که نه؟ بعضې څیزونه د انسان څه خوښي. زما څه خوښ دي؟ زما خوشبو ډېره خوښه ده په خپله. صحیح ده؟ که چا را باندې روغ بوتل لاړم پروا مې اگر چې بچا بوج کېږي. ټیک ده. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وي زما درې څیزونه ډېر زیات خوښ دي. درې څیزونه فطري انسان بعضې څیزونه خوښي. کم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل یو مې خوشبو ډېره زیاته خوښه ده. څه شی؟ خوشبو. دویم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی منځ مې ډېر زیات خوښ دی، ځکه په منځ کې وی زما د سترګو یخوالی دی. کله به چې په نبی علیه السلام تکلیف راغی که نه، نبی علیه الصلاة والسلام به زر 2 رکعاتو نیت وتړو. نو دویم مې منځ ډېر زیات خوښ دی. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زما نیکه بیبي ډېره خوښه ده، جنتي ښځه مې خوښه ده. نو ښځه چې د نیکۍ که نه مړه بیا مزې دي. نو او چې ښځه د بدعمله وه نو ستا بل مصیبت د ضرورت بیا نشته. ټیک شي که نه؟ ټوله ورځ به دې کار کړی ستړی شوی به او کور ته چې راشي نو ته به ورته ښځې لږې اوبه راکړې یینې ځاله راواله که نه څه ملا دې ماته ده. نو ته به یه پاکه ربه هغه بار ترې نه ښومه. داسې ده که نه ده؟ نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وي 3 څیزونه مې ډېر زیات خوښ دي. خوشبو مې ډېره خوښه ده، منځ مې ډېر زیات خوښ دی،
او نیک بیبي جنتی ښځه مې ډېره خوښه ده. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا الله پاک پیغمبر زه وم چې زما څه څیزونه خوښ دي وي او ووایه وی زما هم 3 څیزونه ډېر خوښ دي. زما هم څه خوښ دي؟ 3 څیزونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ابوبکر کم وی یو دا چې د الله پاک پیغمبره ته راته مخامخ ناست یو زه درته ګورم ستا د مخ سره مې ډېر عشق دی نو چې ته راته ناست یې او ما درته کتلې بس د دې سره مې ډېره مینه ده. دویم مې د دې سره مینه ده که نه چې زما جیب او ستا لاس بې اجازته دی زما جیب ته لاس کولی زما مال ته خپل وګڼلې د دې سره مې ډېره مینه ده. الله. او دریم مې د دې سره ډېره مینه ده چې زما لور ستا په نکاح کې ده. عایشه رضی الله تعالی عنها یو ځل کور کې ناستو ښځه یې ورسره ناسته ده وی په زړه مې یو لوی ارمان دی خو نه پوره کېږي. ابوبکر رضی الله فرمایل ښځې ته وی په زړه مې ډېر لوی ارمان دی خو نه پوره کېږي. نو ښځې ورته وی څه ارمان دی په زړه باندې؟ وی په زړه مې دا ارمان دی چې دا خپل ټول مال مې په نبي علیه السلام ولګولی دا خپل ټول مال مې په چا ولګولی؟ په نبي علیه السلام. خو دا ځکه نه پوره کېږي چې نبی علیه السلام ته زه د خپل مال ورکوم نو زما لاس په بره یو د نبی علیه السلام لاس په صحیح ښکته ځکه چې ته چاته یو شی ورکوې خو ستا لاس په بره دغه لاس په لاندې که نه وی چې زه د خپل مال نبی علیه السلام ته ورکوم نو زما لاس په بره یو د نبی علیه السلام لاس په ښکته یو دا ماته مناسب نه ښکاري چې زما لاس دې پورته د نبی علیه السلام د لاس نشي. نو ارمان مې دا دی چې د نبی علیه السلام زما د ایمان له په خپله راغستلی زما جیب ته په خپل لاس کولی چې زما دومره په کار دی او ما نه یې تپوس نه کولی. دا ارمان مې دی او دا پوره کېږي نه ځکه چې نبی علیه السلام زما مال له په خپله راخلي نه. دې ته عشق ویلی شي. دې ته څه ویلی شي؟ عشق ویلی شي. دې ته محبت ویلی شي. داسې عاشقان د ځان نه جوړ کړئ. الله.